دا زموږ تبلیغانو حضرات ته صحیح شو دلته موږ ته روټۍ نه ملاویږي دلته موږ ته هر شی په ټایم نه ملاویږي صحیح ده موږ کم کیس کړی دی دلته چې موږ په دې ځای کې بند یو دا ټول تبلیغان دا کوشش لري څه کته وګورئ پوه شوې ډوډۍ په ټایم نشته چای په ټایم نشته کنه موږ ته هر شي ذمہواري واغستې چې موږ ته هر شي درکو څه اوبه رامنځته کړي دلته زموږ عمل د سټاپ موږ نه دی پوره خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ زموږ د مشرانو ته وګورئ چې موږ سره اخلاص وکړئ موږ سوال نه کوو خپلې پیسې ورکوو دلته خپلې پیسې موږ نه په خپلو پیسو باندې شی نه راوړي دلته کوشش وکړئ چې موږ ته هر څه میلاو شي دلته زمونږ امیر شته او جی مونږ له یو امیر خپل ستاسو نمبر یې ما اخیستی ما له یو لکه مونږ ته انسانیت د سهار چې موږ ته ولې نه میلاویږي ولې موږ انسانان نه یو موږ بچې نه سکو څنګه ولې بچیا بچی باندې صرف کار کیږي کنه دې څه خوراک غواړي هر څه درته پټه موږ ورا زمونږ تاسو نه چې نه غواړو موږ تاسو چې نه غواړو موږ تاسو یو شیم نه غواړو و دومره وکړئ چې موږ ته اجازه راکړئ چې موږ ځان په خپل پیسو خرڅ دلته راوړو کچې دا نشي کولای د الله د رضا لپاره موږ پریږدئ چې موږ خپل مقامونو ته لاړ شو او چې موږ خپل دغه وکړو او زما ریاض خان ته دا خواست دی چې حکومت نشي چلولی او نشي کولی زما عبدالخالق نوم دی او زه ستا د پارټۍ کس یم او زه تا ته دا دغه کومه چې څنګه چلې چې تحریک انصاف دی که دا څه شی دی چې موږ چې دی دلته راغلي یو زموږ نه څوک د تپوس شته نه څوک د پوښتنې شته او دا په دنیا کې انګریزان زموږ د ښه دي په څه باندې د انسانیت په لحاظ سره چې هغې هر څه د هغې جدیانو ته هم چې هغه هر څه مهیا کوي موږ خو د الله بندګان یو مسلمانان یو او زموږ سره دا ظلم شروع دی د دې به څوک تپوس کوي چې تاسو نه کوئ صرف د ووټ لپاره راتلئ تاسو د ووټ ضرورت ورته شته پوه شوې دا ټول کسان راغلي او په دې احتجاج کې دي چې ټولې اوبه موږ ته ګنده راځي دا داسې اوبه دي چې د سره د استعمال لري او زموږ چې په کمرو کې قانون نشته موږ مونځونه او دسونه چې په ځمکه کوو بس په ځمکه باندې مونځ اودس کوو دا ټول وینئ دا ګنده حالات دي ټول دا دې که ټول وګوره تاسو وکړئ چې صاحب خبره وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بس زما عزتمندو منګه دا څومره ملګري چې دي دا د الله د لارې مېلمانه دي او دلته کې چې کوم زموږ بایګان دي دا هم زموږ مسلمانان وروڼه دي خو زه دا درخواست کوم چې دلته کې کوم سهولت چې دي هغه دې کسانو ته نه میلاویږي د هغې اصل وجه دا ده چې کوم دغه دی په ټایم باندې لکه اوس د سهار ناشته ټیک ده زموږ له چیني چای راوړې ده خو یوازې په چینۍ او په چای باندې نه کېږي د هغې سره خوراک غواړي زه راغلم ما دې ورور ته وویل چې یاره دا پیسې واخله او ته لاړ شه موږ له روټۍ راوړه زموږ ملګري وګوري چې ناشته وکړي نو هغه ما ته په جواب کې دا خبره وکړه چې ستاسو پیسې موږ کته بازار ته نه شو ګوزولی بیا یو ملګری بل راغی د بل جومات کسانو هغوی له چای راوړه په ترموز کې هغه ورته وویل چې دا ترموز تاسو دننه نه شئ وړی که دننه ښوي ول نو بیا دا تاسو واپس نه شئ رستی زه دا درخواست کوم چې دا کرونا وایرس په موږ کې ننوتې دي که دا بار خلک چې ګرځي دا په جو کې هم دي زه له دې خبرې دغه کوم چې ګوره یو ملګری او کپړې وي چې کوم دی نو کسانو راغلي وي چې دا کپړې ورله ورغولي چې دا دله وینځو نو هغې هم پرې نه ښودلې نو زه دا درخواست کوم د خپل ګورمنټ ته چې ګوره موږ مسلمانان یو الحمدلله دا کوم زموږ بایګان چې راغلي دي خیمله کې وګرځوه لکه دا ټول کسان د الله د لارې مېلمانه دي پوه شولې د الله د لارې مېلمانه دي دا چې کوم دی دا مجرمان نه دي دا ټول ملګري ټول په مشکلات کې اخته دي که یو سړی وایي چې هیلث کیر نو هیلث ډپارټمنټ والا څومره کسان چې راشي او هغه زما سره کښېني چې د هیلث په طریقه باندې پوه کړم او چې هیلث کیر څه شی دی ځکه چې موږ هم په تعلیم کې پاتې شوي یو موږ تعلیم یافته کسان یو او موږ په دې هر څه سره باندې خبر یو او موږ په هیلث کې پاتې شوي یو دا د هیلث کیر کوم دغه چې دی هغه سره په دې کې سره شته نه دا خو یو هوټل دی موږ د یو پاک ځای نه راوستلي شوي یو د الله کورونه چې دي الله پاک وایي زما کور پاک دی زما کور د عبادت لپاره دی په هغه کې نه مړه شته او هېڅ پکې نشته د هغه ځای نه موږ راوچت شو او یو سکا هوټل ته یو ګنده ځای ته موږ راوستي یو او بیا چې ټول سهولیات موږ ته میسر نه دي نو هلکه چې په تاسو کې دومره دغه نشته او زموږ دغه نه شئ کولی نو چې دی نو بیا خو پرېږدئ که نه بیا خو موږ پرېږدئ خپل دغه ته پوه شوي بیا خو موږ خپل دغه ته پرېږدئ که نه چې موږ خپل دغه کوو
پوه شوې خدا وایرس یو سړی وایي چې یو سړی وایي چې وایرس و نو وایرس خو الریډي په دې کې دي او دا چې دی که نه دا د کوم وخت سالن دی په دې خبر چې بېګانې دی که د څه ټایم دی امیر صاحب جی بلې ماته ونیسه حاجي تاسو وایئ یا والا مونږ راغلي یو حاجي. صحیح ده مونږ دواړه د ټیمې کسان یو ها تاسو د ټیمې کسان یې. یا والا راغلي یو دا کچره مونږ د برې نه راکوزه کړله مونږ حاجي. راکوزه کړله اوس ټریکټر ته انتظار دی سنیټر حاجي اوس ته انتظار دی اوس تاسو نه زه یو سوال کوم دا دلته چې کوم دا حالات شروع دي په موږ کومې پابندۍ دي یا موږ په 302 کې راغلي یا په څه کې راغلي د دې تپوس کول غواړم او د دې تپوس کول غواړم چې خیل کیر کم دغه ورکوي ډپارټمنټ والا که نه نو چې هغه څه دغه دي هغې متعلق تاسو موږ ته روشنایي راکوئ تاسو ته الله په لار کې راوتي زموږ او جی. او جی. تاسو ته چې کوم شیزونه په کار دي زموږ په لاس کې نه دي زموږ په لاس او کې جی. کوم کار دی هغه به مونږ ته اقا کس مخامخ هغه به راشي اوس را روان دی او حاجي. تاسو خپله خبرې وکړي زموږ د صفایه سرکار دی اوس سنیټري ورکر به راشي د اسیس به ستاسو نه ټیکټر ته اوسي ډمپر ته دننه چې کومه صفایي وه هغه دله مونږ وکړه اوس سار مونږ د خپلو پیسو د 500 روپو تاسو له دغه راوړو قسم په خدای کوم 4 روپۍ راکړي صرف د الله د رضا لپاره تاسو ښکلې صحیح خلک یې خبره الله موږ په لار کې ته راوتي اطلاع وشوه ټیک شو جی او جی. اوس زمونږ چې کوم مشر دی چا سره فنډینګ کېږي د هغې نه مونږ نه خبر چېرې چا سره دی څومره دی زمونږ چې ذاتي څومره تعاون کېږي په ستاسو سره خو زموږ وروڼه دی او جی خو زمونږ سره کوم شی چې په لاس کې نه وي د هغوی ذمهواري خو مونږ نشو اخیستی کوم شي حاجي. وخت په آخرت په ذمهواري ستاسو هغه کار به مونږ کوو خبرې تباه کړې ٹھیک شو جی. زه د دې نه مخکې کېږم تاسو ته سالن تیار میلاویږي روټۍ په څه ټایم میلاوېږي ټایم یې ووایه په 1 بجه به درته میلاویږي لږ صبر لږ صبر څلور ورځې د چټایي وي که نه لږ صبر مونږ په ځمکه باندې لږ صبر زموږ مونځ کېږي چټۍ دې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نورو کسانو لږ صبر وکړه زه ستا نه یو څو تپوسونه کوم زه ستا نه یو څو تپوسونه کوم خبره ده که نه چټۍ ما راوړه دلته مې کېښودله ستاسو مشر نشته ستاسو مشر نشته چې چټۍ راوړي هغه هم زموږ وروڼه دي هغه هم زموږ وروڼه دي هر چا چې اخیستي په یوه چټۍ کار نه کېږي موږ دا پوره د جومات لپاره چې دا سیسټم وکړي په دې ځای کې چې موږ په یو ځای باندې چې دی مونځ کوو او دغه حالات دي ایم پی ایس صاحب زه خو ستا نه ډېر ګیلمن یم ځکه چې دا حالت زه ینم نو ماله چې دی افسوس او ارمان راځي او چې دی لکه یوازې د ووټ په ورځ باندې سر راښکارول کول نه دي پکار او د هر انسان ستا سره دا ذمهواري ده ستا په سر ستا نه الله پاک تپوس کوي د دې ټولو خبرو او د دې به ستا نه تپوس کېږي چې تا له ما مشري درکړې وه تا له ما حکومت درکړی و او د دې حکومت په باره کې به ستا نه تپوس کېږي او ته به دا حقونه د دې تپوس او جواب ورکوې د الله د رضا لپاره راشه او د دې خپلو کسانو تپوس وکړه تا سره د هر سړي چې دی ذمهواري ده